إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حصالة الناس لا يباليهم الله بالة حاضرين او سامعين مسلمانان دا الله رب العالمين دړيرو لوی نعمتونو نه چې الله په انسانانو باندې کړی دی نو یو دا نعمت دی چې الله تعالی لارې ښودلې دي کوم شی باندې چې انسان کامیابېږي نو الله رب العالمین هغه څیزونه د انسان ته ښودلي دي او چې په کوم شي باندې د انسان د دنیا او آخرت بربادیږي نو هغه ورته الله ښودلي دي که چېرته موږ کوشش کولی چې موږ ښه کارونه وکړو او بد کارونه نه کوو او ښه او بد هم نه پېژندلی نو دا به موږ ته یو لوی مشکل جوړوي که موږ د خلکو احسان کولی او موږ احسان نه پېژندلی الله خوشحالولی او د هغې چل موږ ته نه راتلی نو موږ به ځان هم ستړی کړی وی او موږ ته به اجر هم نه وی میلاو شوی الله ډېر عظیم احسان الله په موږ باندې وکړ
چې الله زمونږ د هدایت دپاره آسماني کتابونه راولېږل او د دې کتابونو د بیان او د تفسیر او د وضاحت لپاره رب العالمین من باندې دویمه مهرباني وکړه چې الله انبیاء او رسولان دنیا ته راولېږل. بهترین د الله داسې احسان چې الله رب العالمین په هر دور او هر عصر کې داسې مخلوق را پیدا کړي چې د دې دین خدمت کوي او دغه یو چې ختمیږي نو رب العالمین بل پیدا کوي، هغه چې ختمیږي بل پیدا کوي او دا سلسله به تر هغې پورې جاري چې الله به عیسی ابن مریم علیه السلام راولېږي او قیامت به تر هغې پورې الله نه قایموي چې په مخ د ځمکه باندې د الله ویونکي خلک موجودي. په قرآن کریم کې دوه قسمه اصول الله موږ ته ذکر کړي دي. یو داسې اصول دي چې مسلمان به خپل ځان برابروي او دویم داسې اصول دي چې دا مسلمان به د بل د هدایت سوچ هم کوي چې بل هم برابر شي د خیر. دا دوه ډېر مهم څیزونه دي. نو سورة العصر کې الله دې دواړو شیانو ته اشاره کړې ده. آمنوا وعملوا الصالحات کې دې ته اشاره ده چې مؤمن مسلمان به خپله برابر وي. تواصوا بالحق او تواصوا بالصبر کې دې ته اشاره ده چې دا مؤمن مسلمان به د بل خیر خواهیم لټوي. د دې مسلمان مثال د یو داسې ونې به وي چې هغه ونه د سوري والی د میوې والی خپله دې ونه باندې نوري لیکن بل له سوری ورکوي. نو دغه شان دا مؤمن به د بل د خیر خواهي ډېر زیات خیر کوي. سورة العصر کې الله دا یو غټ مضمون ذکر کړی دی او بلکې علما دا ذکر کوي چې د الله د کتاب د هغې سورتونو نه چې هغه سورت ورکوټی او مقصد یې ډېر غټ وي، په ډېرو مضامینو باندې مشتملي، لکه یو آیت الکرسي ده چې دا سید وایي القرآن ده. ابی ابن کعب رضی الله عنه ته نبي علیه السلام ویلي قرآن کې کوم آیات ډېر لوی دی د مقصد په لحاظ؟ نو هغه ورته ویل الله لا اله الا هو الحي القیوم. نو رسول الله دې په دون باندې له ګزار ورکوي وایي لیحنک العلم ابا المنذر، ابو منذر د علم په مبارک شه تا الله داسې یو ناشنا پوهه درکړې ده. دویم د هغې سورتونو نه چې سورت ورکوټی دی او په ډېرو مقاصدو مشتمل دی. علماء وی سورة الاخلاص دی، دا ورکوټی سورت دی والحمدلله ډېر سخت دینی مقاصد دی کې پراته دي. دریم د هغې سورتونو نه چې سورت وړوکی او مقصد پکې ډېر غټ وي. امام شافعي رحمه الله چې هغه اعقل هذه الامه دې امت کې یو ډېر لوی عقلمند سړی و. یونس صدفي چې د هغه معاصر عالم دی، سیر اعلام نبلا کې ذهبي د ده ترجمه کې لیکي. یونس صدفي وایي والله ما رأيت تحت قديم السماء اعقل من الشافعي. وایي زما دې په الله قسمي چې د اسمان د پوستکي او د څرمنې د لاندې ما د امام شافعي صاحب په شان هوښیار سړی نه دی لیدلی. ځکه ډېر ښایسته صفتونه پراته وو. یو صفت امام شافعي صاحب کې دا و، دویم صفت د کې دا و چې عملي جامع ډېره ښه وه. دریم صفت امام شافعي رحمت الله علیه کې دا و چې هغه به بغض او حسد د چا څه نه کوو. یونس صدفي وایي امام ذهبي د هغه د سیر کې واقعه راولې ده غالبا شپږم جز کې.
وای ما 3 ورځې د ده سره په یو مسله مناظره وکړه او کله چې موږ جدا کېدو نو قریب و چې یو بل هم والي وې جنګ هم کړی وې ایسته خفه شو وای زه د زړه کې دا کرم ریبل کومه چې زه به د امام شافعي له یو داسې کار ګورم چې ده ته خو به یو غټه سرګرداني جوړوم ځکه داسې زما مناظرې وشوې وای زه یو لار کې روان وم وای داسې مخامخ شوم وای ما کوڅه بدله کړه چې دا سترګې مې پرې ودرېږي وای غرض چې به بل طرف راتاو شو ای ما ته هغلته م لار پرېښوده زه تېسته بیا به دې بل طرف لاړم وای درېیمه کوڅې کې راله بیا مخې ته راووته وای ما ته ویل لږ ودرېږه وای زما ذهن کې اوس دا ده چې سړی خو به جنګ راسره کوي او زما دې مخې ته دې جنګ ته وړي وای ما ته ویل چې یا یونس اما يسرك ان نكون اخوانا وان كنا نخالف بمساله او مسالتين اے یونس په یو دوه مسلو کې به ورانیو الله مې یو دی پیغمبر مې یو دی کعبه مې یو ده او ته مؤمن یې زه مؤمن یم د آدم او د حوا نسیو خیر دی یو دوه مسلو کې به ورانیو که راځه دا ورورولي به جوړه کړو یونس صدقي راغی او هغه منبر ته وخته او چغې کړه والله ما رأيت تحت أديم السماء أعقل من الشافعي واسما دې په الله قسمي چې ما د امام شافعي رحمه الله ورته خیر سړی نه دی لیدلی دا د دې عمر ډېر خیر سړی دی دا خو دې کتابونو والا غلط شي لکه نورنوار والا یو ځای کې وایي که جهل شافعي امام شافعي وایي جاهل شوی دی خو ملا جهان ساده سړی دی خو دې جاهل دی ځکه ولې داسې علماو ته داسې نسبت خلک وکړي امام شافعي اعقل هذه الامه دی داغه د عقل د خبرونه یو دا ده که رب العالمین د مخلوق د هدایت دپاره یوازې سورت عصر نازل کړی وی لکفت الناس دا به د ټول مخلوق د هدایت دپاره کافي ګرځېدلی وی هغه دې باندې پوهېدله خلک دې سورت کې د قسم مسایل هم دي والعصر کې وو دې سورت کې قیمت الزمن هم دی د زمانې قدر العصر ګوره قیمتي وقت دی محمد رسول الله علیه وسلم وی گویا که د مال او اهل تباه و برباد شو وتر اهله و ماله یو معنی دا چې دا مال او اهل تباه شو او دویم علما وی دا د وتر نه دی معنی دا ده مال هم ترې لاړ او بچیم ختم شو دا یوازې پاتې شو بقیه کې دا فردي نه او رسول الله علیه وسلم ویلي رحم الله من صلى 4 قبل العصر کوم انسان چې نمازګر د مونږ نه مخکې یو 2 رکعاته لمونځ وکړي رب العالمین دې په هغه باندې رحم وکړي د الله د رحم د سببونو نه قرآن ته غوږ ایښودل دا د رحم سبب دی د الله په مخلوق باندې رحم کول دا د رحم سبب دی پلار او مور ته دعا کول دا د رحم سبب دی یتیم په سر باندې لاس راخدل دا د رحم سبب دی د مازدیګر لمونځ نه مخکې 4 رکعاته نفل کول دا د رحم سبب دی رحم الله من صلى قبل العصر 4 الله دې موږ ته څه فکر کوونکي وګرځوي او دې صورت کې د نفس کمال هم دی ګوره نفس په 2 شیانو کاملېږي یو ته ایمان وایي او دویم ته عمل صالح وایي او دې کې ترتیب هم دا دی ایمان کې عقیده برابره کا او عمل صالح چې دی نو اعمال برابر کا نو چې کله ستا عقیده او عمل برابر شي نو ته به صحیح مؤمن وګرځې او دا رستنۍ 2 جمله کې چې بل ته حق ووایه او په حق باندې صبر وکړه نو دې سره د بل کمال راځي تکمیل د خیر راځي او علما وایي دا مستقل د ایمان شعب دي ګوره ایمان چې دی نو دا خو د ایمان دا غټې غټې شعبې چې 7 شعبې دي لسکم سلزه قرآن کې ایماندارو ته غږ کړی دی الله یا ایها الذین آمنوا د ایمانیات د قرآن ځکه ایمان داسې یو شی دی دا د توحید او د ایمان کلمه داسې ده الله وایي یو ونه ده او دې کې میوې دي او تؤتي اکلها كل حين باذن ربها او داسې ونه ده چې اصلها ثابت وفرعها في السماء
چې د دې د سټي او جبړې ځمکې کې مضبوطي او د دې د ابره څوکې په اسمان کې زمونږ د خبرې من ډېرې اوري په دې کې بلک د معمولي غونډه سوچ وکړو علماء وایي دا زمونږ د دې امت د سلک چې وو د مشرانو نو دغه درې صفاتونه نو په دې درې صفاتونو باندې الله دې موږ اوچت مرتبه ته رسولي یو صفات په دې کې دا و چې د دې وینا خبرې به کمې عملي جنبه به ډېره وه نن زمانه کې زموږ خبرې ډېرې دي او زموږ عملي جنبه کمه ده او دویم صفت وایي د سلفو کې دا و چې دوی به یو خبره بل ته کوله نو اول به خپل نفس ته متوجه کوله او دریم صفت په سلفو کې دا و چې دا خیرخواهي دی کې پرته وه نصیحت کې پرته وه د امت دپاره نو کله که موږ یو تاسې دا درې صفتونه ځان کې راوستل چې زموږ خبرې لږي او عمل کې ډېر او موږ یې بل ته ویو او موږ مخکې ځان ټیک کړی او موږ کې د امت خیرخواهي راشي نو والله چې هغه الله چې هغه دې سلفو له عزت ورکړی دی همغه الله به موږ له عزت راکړي همغه الله چې مخکې و هغه الله وسم دی همغه دین چې د محمد رسول الله دور کې او الله د هدایت سبب را لېږلی هغه وسم دی خو که موږ یو تاسې کې دغه سوچونه راغله آمنو وعملو الصالحات په دې نکتې ته اشاره ده قوت علمي دم برابر کا او قوت عملی برابر کا ایمان درې څیزونو ته وایي علما وایي زړه کې به تصدیق وکړي ژبه باندې به د دې اقرار وکړي او په اندامونو باندې به د دې عمل وکړي دا د محدثینو په نزد دې ته ایمان وایي او دا مرکب ایمان دی تاسې نه ده لکه بعضې خلک وایي چې ایمان یو بسیط تصدیق دی او دا نه زیاتېږي او نه کمیږي دا غلطه خبره ده من چې د خپل فطرت ته وګورو نو کله زموږ ایمانونه ډېر یو کله کړي او صحابه وایي که موږ دا ټول ایمان یو تله کې واچو او د ابوبکر ایمان بله کې واچو نو د ابوبکر ایمان پرې زیاتېږي او که چېرته داسې شي چې ایمان نه زیاتېږي او نه کمیږي او تصدیق بسیطه دی نو دا د محمد رسول الله ملزمان دی نو که زه نن ووایم چې زما ایمان د محمد رسول الله په شانه دی نو دا خلک به مې په ګټو ولي چې ته دې د سر ته ګوره د نبي په شانه ایمان ایمان مرکب دی علما وایي یو شي کې چې ترکیبي نو دا په اجزای ترکیبیو باندې زیاتېږي لکه امام بخاري وایي مونځ وکړه ایمان به دې زیات شي توبه وباسه اداء الخمس من الايمان غنیمت ورکړه ایمان به دې زیات شي روژه ونیسه بل کتاب الایمان کې چې دا بابونه ذکر کوي د ایمان ته اوبه اچل پکار دي د ایمان ته سره اچل پکار دي د ایمان له وده ورکول پکار دي د ایمان سره د ایمان وده د ایمان ترقي هغه قرآن باندې راځي چې په دې سړی عمل وکړي او د هغې شرحه د محمد رسول الله په حدیثو باندې کله چې دا ایمان موږ او تاسې واورو او بیا په دې باندې عمل تاسې به د دې ایمان د ګلونو ته بیا ګورئ بوټی چې لاندې مضبوط وي هغه ډېر ښایسته دغه کوي دا میوې ورکوي ولرې موږ الحمدلله مؤمنان یو هغه صحابه د هغو د ایمانونو ته وګورئ بلکې د دوی نه هغه مخکې تاریخ وګورئ صحیح حدیث دی امام احمد راوړی خپل مسند کې مخکینو قومونو کې یو سړي چا باندې ځمکه خرڅه کړې ده دا ځمکه چې خرڅه کړه په هغې کې جرة ذهب د سرو زرو یو منګیت کې راښکاره شو چا اخیستې وه هغه راغی د خرڅوونکي ته وایي راشه دې ځمکه کې خزانه راوتې ده ما خو تا نه پټې اخیستې دی خزانه خو نه ده اخیستې راشه وروره ته دې دا مال راوله داسې نه چې زه حرامو کې واقع نه شم هغه ورته وایي نه نه داسې کار نه کوم داسې به وکړو ما ته چې درکول دا هر څه مې درکړي که ما ته پته وي چې دې کې دا څیز دی نو ما تاله نه درکوم بس ایسته دواړه په دې ونښتل یو وایي دې واخله چې زه حرام خور نه شم او بل وایي دې واخله چې زه حرام خور نه شم ایمان دقسې یو شی دی والله چې تا به د پردو روپو نه رامنې کوي د دروغو نه به دې رامنې کوي د غلط نظر نه به دې رامنې کوي د غلطو خبرو نه به دې رامنې کوي
وای فتحاکم الى رجل صالح یو نیک سړي دې فیصله راوړه فیصله دا وه چې یو وایي تی واخلو بل وایي تی واخله وایي زه به فیصله وکړم د یو ته وایي ستا زوی شته دی هغه وایي د بل ته وایي ستا لور شته دی وایي وایي زه دوی نه به نکاح وتړو دا به مهر شي ته به خوشحاله چې زما بچی خورې به خوشحاله چې زما بچی خوري او څوک چې نکاح یې اوس په خپلولي کې که نه لار والا ساتي محدثین بعد ذکر کوي دا ایمان باندې دا کارونه کېږي الله دې ورحمېږي نن زه ملایق به دلته خبرې ټوک کړې بار ځای کې چا راته یو ملک سور کو لوټ راوار کوه نو خپه فکر نه و چې خلک روسي درسې ورو ښکته کېږم دا ولې زموږ ایمانونه کمزوري دي زه یو خبره ډېره کوم دې ته لږ توجه کوئ دا قرآن خو موږ ورته تلاوت کوو که نه د قرآن کې چې چېرته د پیسو معامله راغلې ده نو الله اول کې ایمان ذکر کوي او اخر کې الله تقوا ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین ګوره دا مداینین آیات دی اخر کې الله وایي واتقوا الله داسې ګڼ آیاتونو کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا دې آیاتونو کې ګورئ داسې نور ګورئ دا وجه دا ده د پیسو په معامله کې چې په ایمان او په تقوا بچ نشي نو باندې کې خو په دې سوچ باندې وې چې زما ایمان خراب شي زما په دې ایمان باندې مالا دا خو نه دی او زما دا ایمان دې ته یو خنډ واقع شي ځکه شیطان دې الله تبارک امام ابن قیم صاحب د بدایع الفوائد کې لیکلي دي وایي دا د انسانانو درې قسمه زړونه دي ځکه کورونه دنیا کې درې قسمه دي یو شرطه ډر دی چې هغې کې بلکل څه شی نه او دویم هغه کور دی چې په هغې کې ډېرې روپۍ پرتې لکه بینکونه او دریم هغه کور دی چې داسې لږ لږ څه پکې وایي دغه شان غل چې راځي نو دا د شر کنډر له نه راځي ځکه شر کنډر نه چې ولي نو دا غل چې د کوم کور کې لږ لږ څه نو دې ته غلی شوي نو چې دا د کور والا کله غافل شي نو دی حمله کوي وایي دغسې دا شیطان هم دی دا درې قسمه زړونه دي یو هغه زړه دی چې هغه سوچل کافر زړه دی نو دا هغه خو د وران کور مثال دی نو شیطان په هغې باندې هېڅ هم نه کوي او دویم هغه زړه دی چې هغه اوچت زړه دی د انبیا علیهم السلام زړونه رسول الله علیه السلام ویلي شیطان الله زما تابع کړی ما باندې بالغ نه دی او دریم دا زموږ د ستاسو زړونه دي چې کله د ایمانونو مجالسو کې ناست یو نو موږ ته ایمان یادي چې کله وځو نو شیطان موږ ته وایي وګوره دې د ګناه ځای ته واوره دا خبره دا دروغ به ووایې مړه اعوذ بالله به ووایې توبه به وباسې نو دغه شان وروڼو دې خپلو زړونو ته کتل غواړي موږ ته به کله شیطان وایي واده خلافي وکړه کله به موږ ته شیطان وایي دروغ ووایه کله به موږ ته وایي غلط ځای ته وګوره کله به د چا حرامې پیسې وخوره نو کله به ته یو وسوسه راچوي نو کله به ته بل وسوسه راچوي خو موږ او تاسې به سوچ دا کوو چې زموږ څه یو غټه خزانه ده چې هغې ته خزانه د ایمان ویلی کېږي غټ غر شیطان دی او په دې وسوسو کې شیطان کوشش کوي چې زموږ د ایمان خراب کړي نو موږ او تاسې به د خپل ایمان باندې داغ نه لګوو خیر دی که موږ د پیسې تاوان کېدلې ودې شي د دې به ته یو دوه واقعات ووایم امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری رب العالمین په امت کې دا یو ډېر غټ عالم پیدا کړی مشهور عالم دی عبدالسلام مبارک پوري یو کتاب یې لیکلی سیرت د امام بخاري عجیب واقعه یې لیکلې ده امام بخاري یو کښتۍ کې سوړ شو علم ته ځي یو ګنکب دې کښتۍ کې و یو غل و بس هغه له خدمتونه هم شروع کړل او شیخ صاحب او فلان او فلان مؤمن خو ډېر سخت ساده وي هېڅ ته زر دوکه کېږي نو امام بخاري ته یې ویل شیخ صاحب څه غریب یم او داسې دی او داسې دی دا به څنګه چې زه لاړ شم نو امام بخاري رحمت الله علیه ورته ویلې خفه کېږه مه ما سره 300 درهمه شته دی او چې کله کوږ شو نو ما د الله راکړي دي او زه به په تا وخورم او په خپل ځان به یې وخورم او بس غلی کېږم
دی غل ناسا په سبا سار لا کمیس یې شراولی دی او په کښتۍ کې یو ځل چغې کوي خلکو ته وایي چې زما د غل 3 زره درهمه پټ کړه. سړی وکړه چې دې نه خو څوک کوچوي نه دي خو موږ به تلاشي والو چې چا څه 3 زره درهم و بس هغه به غلي او د هغې نه به ایسته موږ د غلا راوړل. امام بخاري رحمت الله علیه وایي قسم په الله دې سړي ته هم پته وه او ما ته هم پته ده چې سړي خو چل جوړ کړ خو ما دا سوچ وکړ چې زه په دنیا کې په دې مشهور شوی یم چې امام بخاري د دروغجنو خلکو نه نقل نه کوي. امام بخاري په نقل د حدیث کې ډېر احتیاط کوي. نو که نن دا روپۍ زما سره وځي نو خلک به وایي چې دا خو غل دی نو زما دا دومره علمي ذخیره دا به ختمه شي. خو راشه د خپل ایمان باندې داغ نه لګومه عفت باندې داغ نه لګومه دا 3 زره درهم یې راواخیسته او داسې تاو کړه او کته یې سیند ته وغورځول. تلاشي شروع شو چې ویې کتل نه اوسه سړی چې راکوز شو امام بخاري ته وایي بالله علیک ستا دې په رب العالمین قسمي راته ووایي چې هغه روپۍ دې څه کړې. نو امام بخاري ورته وایي چې د څه شي روپۍ ستا خو ما سره نشته دی وایي چل مې تګ کړی او روپۍ دې څه کړې. نو هغه ته وایي الله دې تباه کړمه ستا د وجې نه درې ته وارتلې ولې مې وارتلې سبا به خلک وایي چې امام بخاري غل دی کښتۍ کې اخلاق کړی وه. زما ورونو تاوان ته به غوږ دو خو دې ته به کوشش نه کوو چې زموږ په دعوت باندې زموږ په جامه باندې زموږ په دیني کارونو کې موږ ته یو رکاوټ جوړ شي. امام بخاري یو حدیث راوړی دی خپل صحیح کې. هغه سړی راغلی و یو مسلمان ته یې ویلې ما له پیسې قرض راکړه یو میاشت نیټه باندې څومره پیسې به راکړم 3 زره دیناره ماله راکړه. 3 زره دیناره ډېر شی دی دې وخت کې 10 لک روپونه هم ډېرېږي ځکه د سرو زرو روپۍ وې. هغه ته ویل زه به له درکړم یو مؤمن به د بل مؤمن څخه خیرخواهي کوي خو ما له ذمهوار راکړه. نو هغه ته ویل زما ذمهوار الله دی. اگر که علما وایي چاله په دې شرط باندې قرض ورکول ښه نه دي ځکه دا موږ ته الله ویلي چې ذمه کوئ خو د هغې خلکو کامل ایمان الله سبحانه وتعالی باندې میش بار بله راوړمه دا د قرضداري کور بره او چې دا د چا بې پیسې وي د ده کور ښکته و راووته سیلاب راوتی دی هېڅ امکان نشته دی کښتۍ نشته چې راشي کړي. نو دې سړي سوچ وکړ چې زما ایمان دا تقاضا نه کوي چې ما الله ته ذمهوارۍ کې ورکړی دی او زه الله ته ځان خجالته کړم. ویې ویلې رب العالمین ته مایي دی چې ما پیسې راواغستې دا پیسې راواغستې یو لرګی وچو او په دې کې دا پیسې او چټکي خود او بد دې کړ او ور ویې غورځه وایي رب العالمین د پیسو تاوان دې وشي خو چې الله تا ته خجالته راشم. الله دې داسې ایمان جوړ کړي. سړی ورته کته ولاړ دی مازدیګره پورې سوچ یې وکړه چې قرضدار یې خو رانغی نه کړه چې دوکې وکړه خو راځه کور ته ځې یو لرګی خو راونیسه که بیا چې الله نه څوک ویرېږي الله ورته لارې راکولاوي ومن یتق الله یجعل له مخرجا الله بیا دا لارې راکولاوي. تقوا یو داسې شی دی چې بندې دروازې انسان ته کولاوي. ایمان او دعا او تقوا بخاري حدیث دی هغه خلک چې هغه ګټه کې بند شوي نیک عمل او ایمان یې الله ته وسیله کړه الله پرې پاڼې وکړه او رب العالمین ورته ګټه راکړه. سړي ویلې چې کور ته ځمه نو راشي یو لرګی ځان څه ویسه که نه بس ایسته سیند کې یو لرګي ته لاس کړه او لرګی یې ونیو چې لاړ کور کې ته سخته ښځه غوسه وه د الله بنده وړه پراته دي او د پخلي څه شی نشته لرګي او ته لاړې د سیند غاړې ته ناستې هغه ویل خبر راکړه چې ګزار یې ورکړ لرګی یې وچه او د پیسو هلته ولګولې دي. سبا د دې سړي بیا 3 زره دیناره راواخیستل. دا ډېر ګران شی دی دا چې موږ ګورو موږ ته داسې عجیبه ښکاري خو دا د ایمان زور چې د چا صحیح که نه هغه به یې د دې کیسې هېڅ پروا نه کوي. راغی که سړي ته وایي وروره عذر درته کوم خفه نه شي پرون سیلاب راوتی و داسې مو ته نه وایي چې ما ته پیسې رالېږلې دي خو بس مهرباني وکړه او بس ته رانه خفه نه شي یو ورځ تاخیر وشو رب العالمین دې تا له ډېر اجر درکړي الله دې اجرونه تا ته میلاو کړي. هغه ته وایي څه شی دی وایي پیسې وایي خو ما ته رارسېدلي دي وایي چا راورسولې وایي چې څوک دې ذمهوار راکړی و هغه راته راورسولې اول ما خو نه دي رالېږلي وایي دقسې لرګی مې ورته ټوله کیسه وکړه. ایمان دا څوک شی دی ځکه رب العالمین وایي د انسان تاواني دی
الا الذين امنوا هغه انسان د تاوان نه بچ دی چې هغه کې ایمان دی. زما ورونو دا ایمانونه زیاتول غواړي، دې ایمانونو نه قوت ورکول غواړي، دا ایمانونه چې دي دې کې وزن پیدا کول غواړي. کله چې زمونږ ایمانونو کې دنیا کې وزن پیدا کړ، زمونږ منځونه اخلاق ښه شو، زمونږ عادتونه ښه شو، موږ د نقیر او د قطمیر په مقدار د شریعت متبع شو، تاسو ګورئ بیا زمونږ د ایمان به څنګه میوې ورکوي. تؤتي اکلها کل حین باذن ربها. مثلا خبر بخاری کې چې راځي وجدي دا بدن ولا ټوټې ټوټې کوي، وتويت لات وعزى بارك سمي وهما سنمان لا ينتظران ولا ينفعان. دو بوتان دي دا بوتان ويتا غواړي چې محمد ستاسو زیمړ کو اغه والله کې یو ورسېته خدای محمد رسول الله زما په سي دا دې چې کیږي دا برداشت کوي. وای من بني وای ولست بالي حين اقتل مسلما على اي شيء كان لله مصرعي وذاك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلم مسعي. بخاري کی روایت ہے. مړ چې مسلمان مټوټي